بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت علی کرم اللہ وجہہ روایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ عقل مند سړی دے صرف دریو خبرو ته توجہ کوي چې چا کې عقل وي، عقل مند وي او پوهه سړی وي نو دی به د دریو خبرو اهتمام کوي. کسب معاش، ځان له به حلاله مزدوري او د رزق د ګټلو کوشش او محنت کوي. نمبر 2 آخرت طرف ته یکسوئی، یعنی د سره به د آخرت فکر وي، د آخرت او د قیامت غم به وي سره. او نمبر 3 جائز لذتوں کی طرف مائل ہوگا، یعنی چې کوم جائز لذتونه دي د الله نعمتونه دي هغه به حاصلوي. ګوره فرمایي که نه بلا احادیث مبارکو کې راځي ان الله جمیل یحب الجمال. دغه رنګې الله فرمایي کلوا واشربوا ولا تسرفوا. جائز لذتونه خوراک، سکاک، گاڑی، کپڑا، جامه چې کوم جایز دي د هغې استعمالول دا جایز نه بلکې د الله په نیز باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نیز باندې محبوب دي. دا الله پیدا کړي زمونږ دپاره دي چې دا استعمال کې راولو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي دا د عقلمند سړي نښې دي.